بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی وخت مو کراچۍ کوم مین جلوس دی هغه کې زه موجود یم. تاسو د کس وایئ څه مونه ورځ ته په لکونو خلک راوتي دي او امام حسین علیه السلام چهلم کې د خپله عیسی خالي. که تاسې ورځ ته واکسئ کیمرې کې ما پسې لږ ورځ ته علامه شهنشاه حسین نقویه روان دی چې هغه هم د جلوس کې ټول نه مخکې روان دی. ټمپریچر که نن مو اندازه ولګوو نو 34 و 35 کې ټمپریچر دی او انتهایی حبس دی. خو دې ګرمۍ یا دې ګرم موسم په باوجود ټول راوتي دي امام حسین علیه السلام ته پرسې ورکولو دپاره او عزاداران امام حسین علیه السلام د کوم هجوم دی هغه د تاسې فوټیج کې کشف. زه اوس جلوس نه تقریبا نیم کیلومتر مخکې روان یم او نیم کیلومتر یا تقریبا دوره خلک موجود دي مو سره او یو سر به تقریبا اوس له صدر او کوم سانډې مقام دی هغه سره به وي او دا یو کوم سار دی دا تقریبا لایټ هاوس ته رسېدلی دی. نو واقعا کربلا پسې به د کراچۍ دا ټول نه غټ جلوس دی. د دې ځای خلکو څومره صفات وکړي هغه کم دی چې دې ګرمۍ یا د دې ګرم موسم په باوجود ټول راوتي دي امام حسین علیه السلام ته پرسې ورکوي. او که دې سایډ ته ته واکسې نو علامه شهنشاه حسین نقویه روان دی جلوس سار کې. دا د عاشقان امام حسین علیه السلام محبت ولوله ده چې تاسو دې کسو څه په زرونو په لکونو کسان وتلي دي دلته امام حسین علیه السلام ته پرسه ورکوي. علامه شهنشاه حسین نقوي روان دی په دې جلوس کې. فوټیج کې خو د نه برېښي خو دلته انتهایي زیات کسان څه هغه چوک میډیا والا دي چوک صاحب پکچران خالي چوک څه هغه دلته موجود دي او چارچاپېره گیر کړی دی یعنې بند کړی دی. امام حسین علیه السلام عزادارۍ سلسله انشاءالله دا به جاري وي ساري به وي انشاءالله تا قیامته پورې دې سلسله به نه ختمیږي.